یوه مهمه مسئله خمس ولا مسئله ده څه دې کې ډېر مبتلا یو. خمس نه ورکوي مال د حرام کیږي، روزه د حرامه کیږي. ما عرض کړی و څه حدیثو ته که سترګې وغړوئ ډېر زیات برکات ثمرات و نتایج یې ښیلي دي خمس ورکولې والا. کسا یو شیمنده ذکر کو څه نسل د پکیږي، نسل به د پاک صاف نسل وي، نسل کې به د کلچ نه وي، مسله به ورکې نه وي. تقویات د دین دپاره حدیثونه دي باندې تا دغو پیسو ذرې سره دین ته تقویات میلویږي او دنیا خو د مضبوطه که خپلو پیسو سره که کابر کې سوبیل دنه پوښتنه وشوه چې تا پیسو سره چې ته دین ته تقویات میلو شو که نه شو میلو، هغه علی میلویږي چې ته خمس لنډوي د مسجدونه جوماتونه متمخوانې هر څه په خمس چلیږي. دریام شی وفاداری ناخ که د حدیث یی امام یی آشیاو تاسو که موسه وفاداری یوی ایمو حق ادا کوی، ایمو حق خمس ده. څلورم شی د شیعو سم مدد ده دی طریقې سره، اهل بیتو منونکو سم مدد ده. پنځم شی مال د سپکیږي، مال د طهاراتو ته میلویږي، مال د اوسه پورې صفان نه دی څو پورې د خمسونه نه دی وبسلی. شپږم شی طیب و طاهر کیږي، ګوارا کیږي، که غواړې څه دنې ولګیږي روزه خمس ته نه وبسه دنې لګیږي. بیا ډېر دولتمند کسان لکپتی کروڑپتی کسان پیسې ډېرې دي اوسه خو لګیږي ورنې نه، نوشي جان نه کیږي ورباندې، نوشي جان عالی کیږي چې کله د حق خمس ونه وبسلی وي بیا دنې لګیږي. اووم شی چې حدیثو کې ذکر شوی دی د اهل بیت منونکو مکتب تشیع عزت و ابرو سه حفاظت کیږي مخالفینو په مقابله کې. کسی شیعه مذهب ته مکتب ته تقویات میلویږي، ایمو هر یو شی اندی نه چلیږي، اتا هر یو نظام اندی باندې چلیږي ویلاړ دی. اتم شی څه روایتو کې راغلی دی خاندان رسالت و طهارت و اهل بیت و خاندان نه بیبي زهرا نسل نه اولاد نه فقر و غربت ختم کیږي دی ذریعې سره. نه نازې هم څه که چیرې سهم سادات صحیح طریقې سره استعمالیده یو خلکو ورکولی کورمې کې مو هلکې کې کم از کم یو غریب سید به نه و. اوس یا څه کسې هر چی ته مطلب درخصو سره ویلوړ دي ویلې خو چونکې مو لنډولې والا کام یو کیدای شي. انام د ګناهانو کفاره دی خمس لنډوله، قیامت دپاره ذخیره دی روایات یی څه خمس لنډوله. لسم بهشت ضمانات دی کوم کسان څه خمس پابندي مولای څه زمین تو لکه علیه زه ضمانات کوم څه بهشت ته نصیب شي. یولسم شی دعا د امام دته شاملیږي، نه غواړي چې امام دعا دته شامله شي، که چیرې غواړو چې امام دعا کې تا نه ما واخیستلی شي امام تا ته دعا وکړي نو هلې څه کله ته خمس لنډوونکو نه حساب شي. دولسم شی د رزق چابی خمس لنډوله دی. ویلی شوي دي رزق کمیږي نه اوسه ته ډارېږي چې رزق به د کم شي، نه ته خمس لنډوه ته کسه رزق د ورځې نه بله سته زیاتیږي که نه زیاتیږي. وشه پوښتنه وکسونه وکړي چې هغه خمس لنډوي. دیرلسم شی سرمایې کې د نظم رسي، حساب کتاب د معلوم دی، پرسه کول څوره سرمایه وسه کول څوره دی، بل کولی څوره سرمایه به د معلومه یي کمیږي د زیاتیږي د څوره د زیاتیږي ګټه څوره دی تاوان څوره دی، دا ټول شیونه خمس سره بهترین طریقې سره معلومیږي. څوارلسم شی څه روایتو کې راغلی دی خصوصي لطف و کرم کوي اهل بیت هغسې کس باندې چې هغه خمس لنډوي. یو صلوات وسلم محمد و آل محمد.